نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډېره زیاته د کمال او ډېره زیاته عظیم الشانه وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو که د چا ویښته د کمزوره وي یا دغه رنګې د چا ویښته د اوزي یا دغه رنګې د چا سره مکمل حالي شوی وي یا که داسې وي د کوم چې ویښتان د هغه دو سرونه کوي انشاءالله العزیز د وظیفې په استعمال باندې او یوه وړه غوندې ټوټکه تاسو زه ښیم د ویښتو باره کې د تاسو استعمال کې انشاءالله العزیز ستاسو ویښته دا به مضبوط وي دا به چمکدار وي دا به تک تور وي ډیر زیات اعلی ډیر زیات عجیبه به شي یقین وکړئ دنیا تیر به تاسو استعمال کړي وي دغه رنګه ټوټکې به تاسو استعمال کړي وي او ډېرې وظیفې به تاسو کړي وي د ویښتو لپاره او زه نن چې کومه وظیفه کوم ډېره زیاته ناشنا او ډېره زیاته زبردست او ډېره زیاته پاورفله په ژوند کې په زندګۍ کې یو ځل هم دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز کمالات او کرشمات او تاسو په خپلو سترګو باندې وینئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته بهترینه او ډیره زیاته عظیم الشانه ده. نن سبا هلکه حسن ویښتو ته وایي. څوک ویښتان راواړي یو شانتې واړی څوک بل شانتې راواړی. اکثره ښځې ویښته که منځوي نو د هغوی په دې ګمنځ کې دنیا ویښتان دا راجمع شي او بیا بعضې پکې دومره داسې وي چې هغه ویښتو ته ګوري او جاړي ورته چې یاره زما خو دومره ویښتان دا روزانه وځي او زما به سر ګنجی شي او دا به څه کېږي دا به څه نه کېږي او دغه رنګې د هغوی نه سیوا چې کوم هلکان دي هغوی ویښته اړوي چې کله ویښته وځي کله یو شیمپو کله بل نو هغه ټول اکثر کار ونه کړي او دا ویښته نور هم خراب کړي وله نو دا غم ورسره وي دا پریشاني ورسره وي خدای پاک زموږ دا ویښتان به څنګه برابر شي انشاءالله العزیز یو داسې پاورفل وظیفه یو داسې ناشنا ټوټکه محترمو تاسو ته ښیمه د هغې په وجه باندې به الله پاک ستاسو تمام ویښتان او دوباره راوخیږئ کوم چې راحتې دي کمزوري دي دا به الله پاک مضبوط کړي د کومو ویښتانو باندې مرض لګېدلی دغه رنګې دو سرونه کې یا دغه رنګ خشکي به کېده انشاءالله العزیز الله پاک به هر قسم مسئلې نه ستاسو ویښتان دا محترم محفوظ وساتي. الله پاک به ستاسو ویښتان داسې مضبوط کړي چمکدار به کړي او تک تور به کړي. بس یو پیر تاسو محترمو دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز الله پاک به ډېر زیات بهتر وکړي. محترم مسلمانانو کوشش کول پکار چې په ژوند کې خامخا یو کار وکړئ او یو کار دپاره هم تاسو شارټ کټ استعمالوئ نه. موږ اکثر داسې کوو چې ملګري وي هغوی شارټ کټ استعمالول شروع کړي بس یو شارټ غوندې لار وګوري لکه دا کار به داسې وکړم بس شارټ لار له وګوري او زر ایسته وکړي یاره دا کار ونه شو. نه، ویښته راهیجول ډېر ګران کار دی یا مطلب ویښته وده کول دي دا به هماغه ټایم لي وظیفه به کوئ محترمو دا پرېږدئ نه انشاءالله العزیز تماشه کوئ الله پاک به ستاسو کار دا ښه برابر کړي. بس یقین تاسو کې یقین او باقي کار په الله پاک باندې پرېږدئ او سره دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ویښتان به ډېر زیات مزیدار کړي. ورسره د چا د مزغو کمزوري وي ورسره چا سهیر وي انشاءالله العزیز هر څیز به الله پاک دا ولله کلیر کړي او دا به کور وظیفې د ښودو نه مخکې محترمو زه تاسو یو ټوټکه ښیم او ډېره زیاته عظیم الشانه ده او ډېره زیاته ناشنا ده او ډېرو ملګرو دا یوز کړله هغوی استعمال کړله او هغوی ته پته ولګوي چې دا څیز دا ډېر زیات پیور ده ناشنا ده قدرتي دی نو که تاسو هم دا طریقه استعمال کړئ انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به وکړي. لږ په توجه ته کښېنئ چې لږه څیزه دا زده کړئ. تاسو لومبیا راوالی دو پیاز هم راواغستل 2 غوټې دا به راوالی او تاسو ځان سره کېږدئ دا به هم غستل چاړه به راوالی او دا به نري کټ کړئ کټ هم کړل دا به تاسو یو سایډ ته دا به کېږدئ خو په دې کې چې کوم دا لومبي کوم دا پوستکي دي دا به ځکه لر کوي دا اکثر خاشي په خاوره باندې وي یا دغه رنګې دی د شګه مګین هتې وي یا دغه رنګې خراب پوټکې وي دا به د لر کې چې کوم ځای نه هسته شروع کېږي برابر شروع کېږي د قبضان سره کېږدئ یو طرف ته کېمښودل بیا به تاسو یوه غوټه دا به اوږه راوالی اوږه به راوالی د هغې نه به کوم پوستکي مستکي دي چیلکې چې ته ویل کېږي اردو کې دا به ترې لر کوئ لر هم ته کړئ
بالکل بسکی او پاک کئی پاکم کړي دا به سره کېدی څه سره د پیاز سره خوا کېدی کیم هاودو بیا ورسو کې داغه نه بعد ادرک براوال 1 انچ دا براوال او نری نری به کټ کې ادرک ذکر نری نری کټ کړ بیا وداغه نه بعد د دریوان یو ځای کې او جوسر براوالی او باقي کې به دا میده کې وګتا سو ګورې دا کړته جوسر ته ور اچي او راته میده کې کرش کې نو تقریبا 3 کاشوغي تیل دا به ورواچي 3 کاشوغي تیل دا به ورواچي کوتا سره تیل دا زیتون وی کو د شړشمو تیل وی یا داسې تیل چالک پیوري بازار تیل نه دا ورواچول بیا براغه نه بعد تاسو رسو کې چې دا به خو کرش کې به هم مدکل نو بیا وراتا سو راوالی او تقریبا یو پیاله تیل یا مطلب یو ګلاس تیل دا وراوالی او په کړي کې واچوي کړي کې او کله ورا سراواله کنه چې هغه نره نه لګ پیړي احساس راتی د سیزینا کړي کې ورته ورواچوي او دا کم پیاز اوګه ادرک د سمې د کړي دي په جوسر باندې دا وراواله دا په ورواچوي او رام جواب کې دا تاسو د 15 منټه پورې اوټ کوي په طریقه باندې او بیا به تقریبا یو 2 لونګ مکه د سیمنس کې دا ورواچوي وروام چو دا چې کله رنگ بالکل دا بدل کی پته ولګی تاسو چې لکه سناسه د سیس به خپل اثر پرې هودو بیا تاسو راواله د ویناري هته نه چان کی کلن چان کو موستن ذکر تاسو د کېږي سملي دغه تیل دا لګوي پسر کې دا تیل لګوي ان شاء الله عزیز تاسو وختبو سره مضبوطی تاسو وختبو زینو کم وخت کم ځای گنجه شوی دی او دوباره راهیږي تاسو وخت کې په قدرتي چمک دمکی خون مکه چې رواني او تاسو وخت په چمک کوي دونه مزه وکړي دا هم ورشوله اور دې سره سره تاسو د سورۃ انعام آیت نمبر 98 98 نمبر آیات دا تاسو روزانه وایي 98 نمبر آیت تاسو اول سپری روزانه وایي دا رنګ سورۃ الليل والليل اذا يغشى دا تاسو روزانه اول سپری وایي دې سره سره سورۃ الفاتحه دا تاسو روزانه اول سپری وایي مخکې روسبت اول سپری درود شریف وایي په تلوي دموي او هغه تیل به سر لګوي ان شاء الله عزیز ډیر زیاته پیدا وکړي د سورۃ نام چې کومه دغدا سره والذي انشأکم من نفس واحده ومستقر ومستودع دا آیت تاسو اول سپیروي والذي الله غزاد دی خلقکم یا انشأکم تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفس نه ومستقرون زید و سیدو تاسو درکو او مستودع او زید امانه درکو جل پاک تاسو را پیدا کول شي د یو نفس نه مطلب آدم علی السلام نه نو د غرب تعالی کم وخت چې پریوتی دي د قوتم تعالی راهي دی ول شي دا سبب کې چې تاسو په یقین سره دا وظیفه کوي ان شاء الله عزیز او سورۃ الليل چې کوم وظیفه ما تاسو ته خدلا سورۃ الليل او یول سپیرو سره الحمد او یول سپیر درود شریف مخکروستا ان شاء الله عزیز الله پاک استاد هر قسم مسله دا محترم حل کی الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته